بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصنف الثالث. الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول، أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، وإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام، كبنت ابن الأخ وابن بنت الأخت، كلاهما لأب وأم أو لأب، أو أحدهما لأب وأم والآخر لأب. المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة، ولو كان لأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى باعتبار الأبدان، وعند محمد رحمه الله تعالى المال بينهما أنصافا باعتبار الأصول بهذه السورة. تجي وقت شيء ورطا نودات فصل بدی فصل کی د صنف ثالث بیان کی. من ویلو ذوی الارحام څلور اصناف دي، نو د صنف اول بیان مو شو، د صنف ثانی مو شو، نو د صنف ثالث بیان را تدل کوي. او صنف ثالث تاسو پیژنئ چې د مړي ته چې څوک منسوب وي دغه اولاد دی، یعنی د خویندو اولاد او د ورونو مؤنث اولاد، دغه شان د اخی خیفی مؤنث او مذکر دواړه مطلق اولاد، دا صنف ثالث دی. دی کې مجموعي طور باندې تقریبا 4 صورت جوړیږي، او د صنف اول بشان دی انتهایی آسان وقت شي ورته. اول صورت کې چې د صنف ثالث ذوی الارحام راشي، نو درجه کې چې څوک نږدې وو، کله چې د صنف ثالث ذوی الارحام راشي بعضی درجه کې نږدې بعضی لري، نو قرب درجه والده به میراث ملاويږي. څنګه چې ولنو دوه اصناف کې هم داسې وو ورسېدلې به الاقرب فالاقرب قاعده به کو چلو. مثال به سوي یو د مړی د لور زوی دی، یا د مړی د لور ده، او بل د مړی د زوی نوسه دی، نوسه ده د مړی د زوی نوسه ده، نه د مړی د لور چې ده دا قریبه ده په مقابله د مړی د زوی نوسه کی ورسېدلې به و به لیکو. امخ کېږه تاوران که فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ. تد أخت لور ده سيدة أو بلا أخ ده، دسې کوي. نو یو واسطه د مړي سره ودی کې دوه واسطې دي، نو اقرب ته میراث ملاويږي دیته دا محروم شي. وګورئ دا اول سورۃ شوکا. الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول، بدوی کې به حکم داسي لکه صنف اول کې چې اني اولاهم بالمیراث، اولا به میراث کې اقربهم الى الميت، مړي ته چې څوک نږدې وي دا والا شولا. توجه جی دویم
کچری درجه کې برابرو قریب بعید والا قصه پکې نه کېدله نو د صنف اول بشان څوک چې ولد وارث ته هغه به اولای د ولد ذوی الارحامونه غیر وارث نه یو کې واسطه ذوی الفروض یا عصبه دي او بل کې واسطه ذوی الارحام دي چا کې چې واسطه ذوی الفروض یعنی څوک چې اولاد د ذوی الفروض یا عصباتو دي نه د وارث اولاد دي دا به اولاوي په مقابله د اولادو د ذوی الارحام کې مخکې درشو کنه وګورئ تا وإن استووا في القرب فقرب کې برابرو فولد العصبه نو ولد عصبه چې دا به اولاوي ذوی الفروض دلته نه چلیږي ښه عصبه بوایو به ورید سي کچري درجه کې برابرو او یو بکی ولد د عصبو او بل ولد د ذوی الارحام نو ولد د عصبو چې دا اولای د ولد د ذوی الارحامنا فولد العصبه اولا من ولد ذوی الارحام مثال كبنت ابن الاخ او بل ابن بنت الاخت كلاهما لاب وام او لاب او احدهما لاب وام والاخر لاب المال كله لبنت ابن الاخ دوران کا او بور بسی كبنت ابن الاخ الټم مولو اخذلان دي ابن سيده دلته بندا دسي ده کنه او به ابن او دلته بنت تاسو ګورئ یو ابن دا او یو بن دا نو دا ابن دا د خور د لور زوی دی او د خور لور چی دا ذوی الارحام نه دا ولد د ذوی الارحام دی او دا بنت دا د ورور د زوی لور ده یعنی د وراره د مړي د وراره لور ده او وراره چی دا د ذوی العزاد عصبات نه نو یو د عصبه لور شو او بل د ذوی الارحام زوی شو نو یو کې واسطه عصبه دی بل کې واسطه ذوی الارحام دي نو چاته میراث ورکو عصبه والو ته دې به ورکو دا محروم شي ورسېدلې او تو وري بيدا اخت او اخ دي مبارک وای کې له بن و امین وی دواړه او یو لابن بل یو لابن و امین وی دواړه مطلب حقيقي وی دواړه دا یې دوخه او که دواړه لابن وی دا معلتی وی دا معلتی وی یو علاتی وی او بل عینی وی دغه عینی وی دا علاتی بهر صورت دا حکم دې کوم چې مونږ ویلو وګورئ وتا کلاهما لاب و ام دواړه حقيقي وی او لاب دواړه علاتی وی او احدهما لاب یو علاتی وی او احدهما لاب و ام یو عینی وی والاخر لاب المال كله لبنت ابن الاخ دلته مونږ ورکړه لأن ولد العصبه دریم صورت ولو كان لام المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين عند ابي يوسف رحمه الله باعتبار الابدان وعند محمد رحمه الله المال بينهما انصافا باعتبار الاصول تر دې خوګه ملي چې دریم صورت دا دی دریم صورت هم دغه دویم صورت دی دویم صورت کې چې کوم
اخت او اخو دواړه عیني وو یا دواړه علاتی وو یا یو علاتی یو عیني وو داسې وکنه نو بدرم کې دغه اخ او اخت دي دا دواړه خیفي دي دریم صورت جوړ شو پوه نه شولې به درجه کې برابر دي صحیح شو او د چا چې اولاد دي هغه یعنی اخ او اخت یادوما دا دواړه خیفي دي اوس به څه صورت وي امام ابو یوسف رحم الله ډایرک فروع کې تقسیم کړي او امام محمد رحم الله په اصول کې تقسیم کړي انتهي آسان دي توران کلی کوي جی دیکھو ګورئ بس درجه کې برابر دي کنه نو دوی مودنی صورت کې فرق دومره دی چې هلته اخ او اخت یا عینی او یا علاتی او دلته دریم صورت کې خیفی دي بس دغه فرق دی اوس ته وګورئ امام ابو یوسف رحم الله فرمای هغه وی ابدان به اعتبار سره تقسیم کوو خجی ولو كان لام المال بين من الذكر مثل هذا الانثيين عند ابي يوسف رحم الله دا ته ډبل ورکو دا ته سنگل ورکو پوه شولې به مشکل شته بس ډایرک ابدی فروع ابدان ته ګوري نو فروع ابدانو کې دا مذکر دی وغه مؤنث دی امام محمد رحم الله وینا د سبن کو اصول معنی تقسیم کو اخل ام دا اخت لام او تاسو پته رچی اولاد الام کی مذکر او مذکر سچی مؤنث په مقابله کې ډبل نه ذکورهم ویناسهم فی القسمه والاستحقاق سوا لہذا دلته بدل یو ورکو دلهم یو ورکو او به دغه یو د تر منتقل شو د یو بدی خراشي بس ایک ورکو څه مشکل شته پکې نو درې صورت شوګه وته وګورئ ولو کان کچریو دا دواړه د اخ او اخت یادی لام د امور د تربون والمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين عند ابي يوسف رحم الله تعالى باعتبار ابدان فروع معنی تقسیم کی وعند محمد رحم الله تعالى المال بينهم انصافا نسب کی باعتبار الاصول بهذه السوره لاندې صورت ذکر شوی سو صورت شو لگا درې شوګه څلورم صورت درجه کې برابر دي قریب بعید والا قصه پکې نشته یعنی اول صورت نه جوړیږي دا سم نشته چې یو ولد د ذویل عصبه او د بل ولد د ذویل ارحام او دا سم نه ده نو څنګه ده یا خو ټول ولد د عصبه او دواړه او یا دواړه ولد د ذویل ارحام دي وس کو نو امام ابو یوسف رحم الله فروع معنی تقسیم کړي به ووري صورت جوړ کړي ښا درجه کې برابر دي او دا سند چې ولد د عصبه او د بل ولد د ذویل ارحام دي بلکې دواړه ولد د عصبه دي یا دواړه ولد د ذویل ارحام دي توجه امام ابو یوسف رحم الله رای دادا چې دې کې به عینی لورکو علاتی او خیفی یو د عینی اولادو بل د علاتی الک وقت کنه ما ته ګور لك یو د عینی اولادو بل د علاتی بل د خیفی امام یوسف رحم الله وی اولاد د عینی والے به ورکو علاتی او خیفی به محرومو او که علاتی او خیفی عینی نو علاتی والے به ورکو خیفی به محرومو او کله غدواله نو به خیفی والا لمر کو به چې دیول ورکو څنګه به ورکو امام یوسف رحم الله فرمای به
مذکر ته د مؤنث په مقابله کې دی ډبل ورکو اولاد د عینی له ورکو او په اولاد د عینی کې مثلا یو مذکر د یو مؤنث د 3 نه به جوړ کو مذکر ته ډبل ورکو مؤنث ته سنگل او که عینی والا اولاد نشتا بیا به 2 نمبر کې اللاتی ته ورکو نه اللاتی ته هم د غشان ورکو مذکر ته د مؤنث په مقابله کې ډبل ورکو یو ابن دی بل بنت ابن ته 2 او بنت 1 قدام نو اولاد الخیفی کې هم د غشان کار کو ابن او بن کې وای بن ډبلی بنت با سنگل مسله به نه جوړیږي پوه شولې بي تاسو کوئی امام یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله خبر دینه بدل ده هغه د سینه کوي چاینی سره علتی خیفی دواړه محروم کی بلکې په وخت د دې کې چاینی وي علتی وي او خیفی وي نو علتی محرومي او د عینی په اولاد باندې او د خیفی په اولاد باندې تقسیمي څنګه تقسیمي لکه صبر ورته وکړو راځي اول دا ودیو دا وران کا ټول وران کارڅ الکشان مشکل دی وخت شي وته اخي عيني اختي عينيه زي كم شقه وراني کا دا اخي عيني خالي وران کا دبل وران کا اخي علاتي دا بل سیټ کې وری کو لکه بورډ کې ښکاری کنه دا موبایل اخي خیفي ښکاری بورډ خجي خاري بکی دی خو ګوري اوس امام ابو یوسف رحمه الله وی اخي عيني اخت عينيه اخي خيفي اخت خيفيه اخي التي اخت التيه دا دواړه به محروم شي صرف اخي عيني او اخت عيني ولا کوم اولاد دغه ته به ورکو رسي به ډایرک بدیو کې تقسیم کو ګورا یو بنت یو ابن دا اول بنت دغه شان دی کنه نو مسله د شار نه جوړه کا ایک دتا او دو دتا او ایک دتا امام یوسف سے وہی کا پوه شولې بي او غدا نو دا 2 نمبر کې علاتی ته ورکو دلته بم دې ته یک وي ته به دوی ادب یک وي او قدام نو صرف خیفیو عمدہ حساب بي پوه شولې بي اوران کدا خلیدا اسی ورانه کا ټول ورانه کی اوس راځي امام محمد رحم الله بنسبان دي هغه څنګه تقسیمي هغه وی علتی چې د اخي علتی اخت علتی به محروم وي ځکه اخي عینی چې کله اصل کې موجودی کنه اخي عینی
تصبتر بأخي التي أخت التي محروميږي او اخي خيفي اخت خيفيه د اخي عيني په وجه نه محروميږي هسه دا کزا دا ذوی الفروض نه دي نو اولادو کې هم دا حساب کتابي نو څنګه چل بګو وخت شي ورته امام محمد رحم الله وی دا اخي عيني او اخت عينيه ته ډبل ملاويږي او اخي خيفي اخت خيفي ته بسنګل ورکو مسله به تین نه جوړ کو تین نه جوړ شو لدیو ته دو ملاو شو او دیو ته یک ملاو شو ورسېدلې به بدی کې ایک د دې او ایک د دی والو څنګه دې ایک دې امام محمد رحم الله تثبت له اصول باندې چې تقسیم کړي صنف اول کې ویلو نو د فروع او تعداد لم اعتبار ور کوي او دغه شان جهاد تعدد لم اعتبار ور کوي څه وکنه دلته فروع کې په اخ کې فرع یو د بنت او د اخت کې فروع دو دي کنه نو اختم داسي حسابي لکه یو ورور دو اختي حسابي کنه او اخ تاسم دو دي دواړه مطلب د اخ دواړه د څه شو لکه اخ دا دو اخت حسابيږي یو اخ دم دو اخت حسابيږي یو اخت جوړيږي نه هغه ته ملاو شو ایک د ته ملاو شو بهم ایک دل تراوړو دغه خپل بنت پلار ولا سره نقل شولا دا څه ده کنه ابه چې د دې ایک حصہ دیو تم راوړه نو دیو خو تین دي کې خیلمی ایبن ډبل د بنت په مقابله کې او یې څومره ده ایک ده یې دار دي ایک او دیو دي تین او تین قسم نسبت ده تباين نو عدد روز تین دي ښه د حصہ بدل تراوړو عدد روز تین حصے ایک تین او ایک کیسے نسبت دے تباین تین رواخستلو تین کی ملازر ورکو نو شو تین نو بے دی ویسا دو وا نتو شولا دو تینی چی بے تین ده ترالا دسی وکانا دا بوسران کو او دتا دورالا او دتا ایک پوه شولې بي داغه ایک حصہ وا مضروب تین کې باغې لم ضرور تین کم تین به هغه مدل تر منتقل کړل اخي خيفي اخت خيفي کی ذکور و میناس فی القسمه والحق سواء برابر مذکر لړبل نو ورکول کیږي نو بس ایک ایک ولا ورکا ایک ورسېدلې بي او هر چې دادي محروم دي بس نو مسله جوړه شوله دغه طریقه باندې پوه شولې بي به اور الکشن امام ابو یوسف رحم الله ډایرک فروع کې تقسیم کړي خو علاتی او خیفی محرومی په اولاد د عینی باندې او به اولاد د عینی نه اولاد د علاتی باندې تقسیمي او کام نه به اولاد خیفی لور کوي به چې دیو کې تقسیمي څنګه کوي مذکر له مؤنث په مقابله کې ډبل ور کوي دو بنت یو بنچی نشار نه جوړي او امام محمد رحم الله ډایرک تقسیم په اصول کې کوي البته د فروع او تعداد اغه لري اعتبار ور کوي دغه اخ او اختو چونکه اخ ډبل وا زګه فروع ډبلو په حکم د یو اخ کې شول نو ګویا چې دو اخ دي نو دیو ته سلسان ملاو شو دیو ته سلس ملاو شو تین مسله جوړه شولا به دغه کې دو ملاو شو یک د تر منتقل شوی او یک چې دیو تر منتقل شو خو دیو تین او یې یک وا نه تقسیم بدل نه تین تینی نو شو مضروب تین دی نو تین کم تین دیو ته ملاو شو او تین کم تین دیو ته دو یک بلتا او دغه شان دیو یک کی سو تین کم تین تین ایک ضرب تین شو اور بهم ذکور و میناس فی القسمه والاستحقاق سوا ولا سوا هر کستم یک ور کړو پوه شولې بي او تو غري وس
وإن استووا في القرب قرب کې برابرو وليس فيهم ولد عصبة بدی کې ولد د عصبه نو او کان كلهم اولاد العصبات يطول عصبات اولاد او کان بعضهم اولاد العصبات او بعضهم اولاد اصحاب الفرائض معنا دا چې قوت قرابت ولا قصه کې نه چلیدله ابو یوسف رحمه الله تعالی هغه څه کې یعتبر الاقوى اقوال اعتبار ور کوي ومحمد رحمه الله تعالی يقسم المال على الاخوه والاخوات ورونو خويند اول میراث تقسیم ډایرک اصول باندې ما اعتبار عدد الفروع والجهاد سره د دین چې د فروع تعداد لو جهاد متعدد کېدو له اعتبار ور کوي په اصول کې ول اعتبار ور کوي به چې دیو کې تقسیم کې اصول تکم ورسیږي هر یو اصل حصہ دغه فرع تر منتقل کیږي دا څه وکنه فما اصاب كل فريق هغه چې ورسیږي هر یو فریق ته يقسم بين فروعهم بيد فروع ترمنز تقسیمي كما في الصنف الاول مثال به څه وی کما اذا ترك ثلاث بنات اخوه درې بنات او متفرقين ګوره بنت بناتا دورونو بنت دمي وبنتوا او دمي وبنتوا یور بسي متفرقين وكما تفرق مطلب یو د خیاینی وبل د علتی وبل د خیفی وا وثلاثه بنين وثلاثه بنات اخوات ند لورینو مذکر او مؤنث دواړو وګوره د دیم دواړه دي او د دواړه دي بهذه السوره لاندې سورۃ ده عند ابي يوسف رحمه الله تعالی امام یوسف سے بنس باندې يقسم كل المال ټول مال به تقسیمیږي بین فروع بني الاعيان او صرف بني اعيان ته ورکو ویلې مو کنه او کدانو ثم بین فروع بني العلات او کدام نو ثم بین فروع بني الاخياف ابي چې تقسیمو دیو کې مونږ ویلو لذکر مثل حظ الانثيين به اعتبار اربعا 4 نمبر مسله جوړ کو به اعتبار د ابدان سره بن ابن ډبل له 4 د جوړیږي وعند محمد رحمه الله غڅوي يقسم ثلث المال ثلث مال بدیو ته ورکو او ثلثان باغو ته ورکو دا څه ده کنه دیو ته ول ثلث ور کوي ځکه او اخي خيفي او تخيفي چې دو نزيدي ثلث ور د ملاويږي کنه نو اصول ته څنګه ملاويږي قشاني اما قشانی حساب کوي به فروع تر منتقل کوي ایک وته ملاو شو يقسم ثلث المال ثلث مال به تقسیمیږي بین فروع بن الاخياف د دیو ترمنځ على السويه بالکل برابر اسلاسا کا وللاستواء اصولهم في القسمه ذکر دی اصول په تقسیم کې برابر دي هغه کې دا حساب نشته مذکر ته مؤنث په مقابله کې ډبل ورکی فروع کې هم دا حسابي باقی دو ثلثان پاتې دي دوم دل ور کړو کنه والباقي بين فروع بين الاعيان یغو ته به ورکو انصاف نسب غیتا نسب دې ته کې کوم ورکو کنه وللاعتبار عدد الفروع في الاصول عدد فروع ولا په اصول کې اعتبار ور کوي د فروع ډبل وزت دائم د فرض کوله کوي وخ نصفه لبنت الاخ بنت الاخ ته نسب ملاو شو په دو کې کو بچی کې 3 شو دا نصیب و ابي هذا بلادي سیوا ونصف الاخر بين ولدي الاخت نصف اخر چره دا د اخت دواړو اولاد ته بشي دیو کې به شي تقسیم کوي لذا کلمه ثلاثه انسین دا یادې ته دا ډبل او د تینو کې 2 او د ته 1 به اعتبار الابدان ابدان به اعتبار سره به مذکر تر مؤنث مقابله کې ډبل شي او تصح من 9 مساله بد نو نه جوړيږي ورسېدلې به څو صورت شو څلورخه دا وس ولو ترک ثلاثه بنات دا د دویم صورت تتمه ده څه وي ولو ترک ثلاثه بنات بني اخوه متفرقين بهذه الصوره توجه جی درې بنات پاتې شو او یو بکی د حقيقي زوی لور ده
او بلد علاتی زوی لور ده او بلد خیفی زوی لور ده دا قرآن کا اصل کې دویم صورت تتمه ده ټول قرآن کا کتاب کې شته لري درې بنات دي کنه او متفرقین دی او د عینی دا بلد علاتی دا بلد خیفی دا وزبتك ولو ترك ثلاث بنات بني إخوة متفرقين بهذه السورة المال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم طول اتفاق دي مال بطول دي لوركو ورسید لي وجه سرا زکه دا د عصبو اولاد دي صحیح دام دا عصبو اولاد دي زکه دا مصبه دي رسیدا کنه دا او دا ابن دا خیفی زی چې دی دا خو ذویل ارحامو کې دی دا د ذویل ارحامو اولاد شو دا خو ځکه محروم شو ځکه دویم کې ویلي قوت قرابت ولا کې کنه او به دې دوړو کې دا ځکه محروم شو چې هغه ډبل دی او دا سنگل دی ځکه خیینی او خیالاتي چې را شیخ خلاتي محرومي کې کنه نام محروم شو داغه قوت قرابت به دې اعتبار سره قوي دی چې د دوړو طرف باندې دي ان ذا قرابتين اولا من ذي قرابه واحده ویلي مو کنه او دا خو بهرحال دا بن چې دا بن دا د عصبو اولاد دا او دا د ذویل ارحام اولادو او دا بن د عصبو خدای په مقابله کې کمزور او محرومیدلو پس صرف د میراث ملاوي شي پیګه به وګورئ المال كله لبنت ابن الاخ لاب وام بالاتفاق ولي لان ولد ولا سبا یو خدا د عصبو اولاد دي نو دا پکې پاتې شو بل ولها ايضا قوه القرابه والذي قوه قرابت په جوان دم اغا تترجم الى وشولا ورسید لې باندې